ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود آمنت بالله صدق الله العظيم. اما گران و عزت مندو حاضرینو مسلمانانو مشرانو کشران رونو د اسلامی کال دا ډومبنه میاشت محرم الحرام او د انګریزی کال دا اتم میاشت د محرم الحرام په مناسبت سره چې دا میاشت د محرم په دې کې اسلامي واقعات او تاریخونه ډیر زیات دي چې هغه کې یو د کربلا واقعه ده دویم واقعه پکې د سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه د شهادت ته بل سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش الله پاک د دنیا ابتدا د انور سپوږمۍ ستوري دا ټول د محرم په دې میاشت کې شوي دي یعنی تخلیقی دنیا هم په دې محرم کې پیدا ده او د دنیا ختمېدل چې قیامت راځي هغه به هم په دې محرم میاشت کې راځي د کال پته نه لګي چې دا کال به کم یو وي خو د میاشتې دومره اندازه ده چې دا د محرم میاشت ده نو د محرم په دې میاشت کې ډېر واقعات شوي دي او پاتې شو انګریزي میاشت چې هغه اگست میاشت ده او په دې میاشت کې یو تاریخ ته چې هغه ته 14 اگست ویل کېږي چې دا ورځ او شپه ټوله د کوبونګو شپه ده او د ګډاګانو شپه ده او د ډمتوبونو شپه ده یو طرف ته چې وګورو په محرم کې اسلامی واقعات دومره لوی واقعات شوي دي چې انسان ځان ته هغه را یادوي نو د سترګو د اوښکو د اوبو په ځای ته وینه څاڅي
او بل طرف ته چې موږ د اوسنی نسل ته وګورو چې دی په دې شپو ورځو د 14 اگست کې کم حرامي توبونه او ډم توبونه او کم ناروا د شریعت د اسلام سره کوي سړی حیران شي چې الله موږ د ملک د پاکستان چې د کلمې په نوم باندې آزاد دی دا د اسلام په ملک کې پیدا کړی او کومګ د برتانیې او د یورپ او د امریکای په ملکونو کې پیدا کړی هغه ملکونه چې هغه اسلام نه پیژني دومره فحاشیه او ډمتوب دومره کنجرتوب هغه ملکونو والا نه کوي چې هغه کوم ملکونو کې دا شی عام دی پابندي پینشتا څومره چې په دې ملک پاکستان د اسلام په دې ملک کې نو یو طرف ته خدغه حالات دي او بل طرف ته زمونږ د اسلامی تاریخ یو داسې شخصیت یو داسې امیر یو داسې سپهسالار د اسلام او مراد رسول صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق هم په دې میاشت کې شهید دی چې په یکم محرم دا دی میاشتې لومبني تاریخ باندې داغه وفات شوه دی آیا اوس په دې میاشت کې چې دا یو دومره عظیم صحابي چې سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه دی داغه وفات شوه دی او بل طرف ته په کربلا په میدان کې د سیدنا امام حسین رضی الله عنه سره د تمام اهل بیتو اغیم د کربلا په میدان کې شهیدان شوی دي نو آیا په دې میاش کې موږ لا غم پکار دی او که په دې میاش کې موږ لا خوشحالي پکار ده مونږ خو چې کال مخکې د چا پلار رور ښځه مړی نو بیا هم د اختر په ورځ حجرې ته کټونه روباسو خلک را روان وي چې دعا به ورته وکړو د خپلو مړو سره خو دا سلوک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم جانثار صحابه کرام چې هغه په دې میاشت کې وفات دي د هغې د وفات غم خو خود نه کوي چې الټه خوشحالي مناوي نن سبا نو زما عزتمندو یو طرف ته 14 اگست دی او بل طرف ته د صحابه کرامو شهادت دی یو طرف ته د ملک پاکستان خداداد چې دا آباد شوی د مسلمانانو په دی وینو باندې دی د دې ملک په آزادۍ کې د څومره مسلمانانو وینې بهیدلې دي او څومره هغې جیلونو ته پکې تللي دي کله چې برطانیه او هندوستان او پاکستان افغانستان افریقا بنگلادیش دغه ټول ملکونه چې کم د مسلمانانو دي برطانیې دی باندې جبریت کو دی باندې به ظلم کو دی باندې به یو لوی بربریت کو آخر کې مسلمانانو مشوره وکړه چې دا برطانیې او د یورپ ممالکو نه ځان آزادول غواړي نو مونږ چې یو قتل تاریخ د مسلمانانو مونږ ولټو زمونږ د ملکونو مشران چې پاغې کې دنیا علماو هغې په وینې ورکې په دې ملک باندې د ملک آزادولو کې د وینو ضرورت و هغې وینې پیش کې دا ملک په وینو باندې آزاد شو او اوس زمونږ د ملک څه حالات دي زمونږ ملک خو هغه وخت کې آزاد را روانو اوس زمونږ ملک دی حالت ته راغلی دی چې زمونږ خلک ناره وهي چې نن د ازادۍ ورځ ده خو مونږ وایو آزاد نه یو
زما استا مشرانو قربانی ورکا ملک راتا آزاد کو، لیکن اویا کال اوشو چې دا ملک آزاد دے لیکن د دې بچی غلام دے، بچی د دې غلام څنګه چې ماشوم نن سهار او ګنټه مخکې پیدا کیږي دام غلام دی، او غلام په دې بنیاد باندې دی چې د دې ملک لوی عہدیدارانو خلکو ته پته چې زمونږ د دې ملک باندې څومره قرضه ده، او دغه قرضه راواخله او په دې عوامو باندې تقسیم کا چې څونه کروڑونه عربونه یو کس قرضدار دی. نو چې یو کس قرضدار نو دا آزاد وي کدا غلام وي، دې ته غلام وای. ملک زما استا آزاد شو، خو دې ته آزادی نه وای چې زما خپل وزیر اعظم هم شته، زما خپل چیف آف آرمی سٹاف هم شته، زما خپل وزیر اعلی هم شته، زما خپل گورنر هم شته، زما خپل ناظم او کونسلر هم شته، زما خپل صدر هم شته، زما خپل دارالخلافه هم شته، زما خپل تانم شته او زما جیل هم شته، هر څه زما دي، لیکن ملک د بل په اشاره باندې چلیږي. هر څه زما شته لیکن ملک زما استاد او عہدیدارانو په اشارو باندې نه چلیږي. دا ملک د دې چابي د بل چا سره ده، دا د بل طرف نه چلیږي، دا د یهودو په قبضه کې دی، دا د نسوارو په قبضه کې دی. اسې مو تازان ستړي کوه که نه، چغې وهه چې نن د ازادۍ ورځ د ټولې ښځې به روزي سرکونو ته او د ګاړو په سرونو باندې به ګډېږي تکړه شي. دا څنګه ازادي شوه؟ دې ته خو ازادي نه وایي، دې ته خو کنجرتوب او ډمتوب ویلی کېږي. په کار خو دا ده چې ملک د پاکستان زما استاد مسلمانانو مشرانو علماو په وینو آباد شو، دا آزاد شو. قسم دی چې زما استاد پاکستان دا خوره د جنت خوره ده، دا دومره یو خوږه خوره ده، او دا داسې یو ملک الله مونږ له راکړی دی چې ډېرو ملکونو دې ته خړه کړې ده چې څنګه به دا ملک قرآن کو. الحمدلله دا ملک د ورانېدو والا نه دی. دغه ملک باندې به یو ورځ د اسلام او د شریعت جنډه ولاړئ، داسې وخت به راشي دې ملک ته به خلک زارۍ مینتې کوي، لیکن اوس وخت کې زمونږ دا ملک ډېر د زوال طرف ته روان دی. خو په دې کې داسې خلک شته چې دا ملک یې ساتلی دی، دا ملک زما ستا بچ کړی دی. ما تا ته صرف د ازادۍ نوم معلوم دی چې ازادي ده، ازادي زما ستا د ملک میلاو ده، ازادي د دې نه ده میلاو چې ما تا به سړکو ته روزو، زما ستا خویندې میندې او زنانه دا به سړکو ته روزي، زما ستا نوجوان بېګاله به څه کوي او کوي به څه. دا ملک خو د دې دپاره نه آزاد. دا د هغه وخت کې چې کله دا ملک د پاکستان ازادېدو، شبیر احمد عثماني رحمه الله، مفتی کفایت الله صاحب او دغه شان قاضي اعظم محمد علی جناح، محمود الحسن دیوبندی رحمه الله دی ملک چې آزادو دغه ملک د آزادۍ په وخت کې دی نعره لګولې وه چې هغه وخت کې پاکستان کې قاضي اعظم محمد علی جناح جنډه ونیوله، وایي د دې ملک د آزادۍ مقصد به څه وي ووایه چې پاکستان کا مطلب کیا نو لا اله الا الله. قاضي اعظم محمد علی جناح نعره وواله، وایي د دې ملک د آزادۍ مقصد څه دی، پاکستان کا مطلب کیا. علماء ورته څه وویل؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. دا د لا الہ الا اللہ پنوم آزاد ملک تے، دا د ډمتوب د کنجرتوب د بغیرتوب پنوم آزاد ملک نه دی. کله چا دا سوچ وي چې په دې ملک به دا شی راشي، دا ټنګ دی د غوږ نه وباسي. دلته علما شته، دلته مدارس شته،
دلته جماعتونه شته، دلته هغه اصلي پښتانه چې هغه ځان ته د ډمتوب پښتانه نه وایي، دلته اصلي پښتانه د دین اسلام په غیرت مسلمانان، په ایمان باندې غیرت کوونکي مسلمانان لا ژوندي دي. نو دی ډمتوب دا نه خوښوي، اگر چې خلک پې کوي، څوک پې کوي، لګیا وي، خو دغه زور زمونږ په دې لاسونو کې نشته چې دا ونیسو. دغه زور زموږ ستا سره نشته. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، ترمذی شریف حدیث ته امام ترمذی رحمه الله ذکر کوي، من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبذلك أضعف الإيمان. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، من رأى منکم منکرا، چا چې په تاسو کې یو ناروا کار ولیدو، فلیغیروا بیده، نو دا د په لاس سره منه کې لاس ته ورته واچوي. نو د لاس طاقت زما او ستا نشته، د لاس طاقت حکمرانانو سره دی. چرته چې غلط کار ویني نو حکمران به ورته لاس اچوي، ځکه چې هغې سره دا ډنډه شته، هغه نه د تپوس کولو والا څوک نشته. نو د لاس طاقت دا د چا سره دی؟ دا د حکمرانانو سره دی. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، د لاس طاقت د حکمران سره دی. فإن لم يستطع فبلسانه، پیغمبر پاک فرمائی کہ د لاس طاقت دی نہیں فبلسانه، نو په ژبه باندې د دې رد وکړه چې دا کار ناکار دی او ټیک نه دی، هلکه دا مه کوه. او پیغمبر پاک فرمائی فإن لم يستطع فبذلك أضعف الإيمان فبقلبه. پیغمبر پاک فرمائی کہ ستا د لاس طاقت نشتا، ستا د ژبې طاقت هم نشتا. نو پیغمبر پاک فرمائی وای بیا خو زړه کې لږ بد وګڼه کنه، زړه کې ووایه چې دا کار بد دی، ناروا دی، حرام دی. وذلک اضعف الایمان، او دا زړه کې یو غلط کار ته غلط ویل، دا د ایمان هغه کمه درجه ده. نو څوک چې ناروا کوي، حرام کوي، او د لاس طاقت تی رانیسئ، وای دا مه کوه. او که د لاس طاقت تی نه چلی، په ژبه وایه دا کار ناروا دی، حرام دی. او که د ژبې طاقت نه نو زړه کې به یې بد ګڼئ. دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمان دی. او که زړه کې غلط کار ته غلط ونه وی، ستا ایمان پیغمبر فرمایي نشته، ایمان در کې نشته. نو چې په چا کې ایمان وي نو دی مړ شي، نو دی بې ایمانه سړي خو جنازه هم نه کېږي. او که نکاح یې نه کړي او دی راشي وي چې نکاح راله وتړه، نو چې ده کې ایمان نشته، مسلمان نه دی، نکاح خو مسلمان تړي. نو عرض می داو چې دا ملک د پاکستان په 14 اگست په 1947 کې دا چې آزاد شوی دی، دا د کلمې په نوم آزاد ملک دی، دا د ډمتوب په نوم آزاد ملک نه دی. او زمون خلک خو پکې ګډېږي هم بېګاله، ډېر به پکې ډمامې کوي، لګیا دی. خو به هر صورت دغه ډمتوب او دغه دوپړیو بازي تر کومه پورې به وچلي؟ ولی الله پاک فرمایي ان بطش ربک لشدید، بېشک ستا د رب نیول ډیر زیات سختی. یو ورځ به دې نیسم او داسې به دې نیسم چې مهلت او ټیم هم نه در کوم درله، بیا به د الله پاک نه ځان څنګه خلاصې. یو ورځ خو دا سوچ هم وکړه که نه چې زه به مرم، او چې مړ شم قبر کې به مې کېږدي، تختې به را باندې واچوي، خاورې به را باندې راواچوي، خبره به مې ختمه شي، نو بیا به هلته کې څه کې؟
और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक कमा युंबितुल माउ ज़रअ वी अल-ग़िनाउ युंबितुन निफाक दा ग़िना गाना बजाना दा दुपड़े बाजी दा ज़्र की मुनाफिकत पैदा कई वही दासी मुनाफिकत पर ज़्र की पैदा कई लक सिंग ची दा उबो सर फसल ज़रगुनीगी और गटीगी वसरा नो चे सोक दा गानो बजानो वाले और सोक दीशी ता खुशालीगी दा बमुंग मुसलमान बोलू कदा बमुंग मुनाफिक बोलू पैगंबर को फरमाई ची मुनाफिक थे और मौता को वर्तार सवाई खुज़मा उस्ताद तुम रवस निष्ठा ची वर्ता वायु जदाकार टिक न दे हराम दे गुनाह दा कुफर दे पैगंबर नारवा वही वर्ता अल्लाह पाक पे खफकीगी शैतान पे खुशालीगी बाहर सूरत दा दमियाश्ती मुनासिबत सर दा गदवदरी खबरी में 14 अगस्त दरता की असल मकसद द मुहर्रम दमियाश्ती दे लग्या भाई अंग्रेजी में आश्त दा कल बदा तारीखों न दासी जी कल बदा सी कई बल लग्या भाई चसोक सकई कसो गड़ीगी दे कसो न गड़ीगी देरा खला और कच्चा पदे म्याश पदे 14 अगस्त के दा कारू न उकड़ल नो सतुरा बोशी और कचो नकड़ल और प्रदेश पबाने खमजेदा खपल मलगरो खपल के प्रोग्राम छोड़ को खपल वखे पखका और की नास्तल खपल मुखड़ा और खजो बच्चों बाने मुखड़ा चिदा मुल्क द पाकिस्तान आज़ाद शवे पदे तारीख और पबाने दे मुंग ता अल्लाह डेर अलविया खुशाली रा करे दा मुंग अल्लाह द हिंदुआनो द अंग्रेजानो द यहूदो न स्वारो न आज़ाद करियो दा द खुशाले म्याश्ता देखि ब खुशाली दा मनो को गडाबा ने खुशाली खो नाराज चितो गड़ेगा बस खुशाली शवा अलक दा द चाची वादई दा खुशाली का खफई दा खो तुमरा खुशाली ची दा खुशाले सहद नहीं दे गड़ीगी सर आनूर पकी गड़ीगी आद चाची वादई आपजे नासवी आद कमी जिने ची वादई वदी की आपजे नास्ते नूर पकी गड़ी दा पकी बियल फैशन शुरू शो नो खुशाली गोरा करातले नो दे ना यो ज़ल्मी बगड़े दन पगड़ा बने खुशाली को नाराजी करा पनास्ता पसुकून पा आराम बांधे खपल मख की जिंदगी मुस्तकबिल छोड़ोल सोच बांधे खुशाली राजी पर कुरान और सुन्नत मनल सर खुशाली राजी पर मुंस कवल सर खुशाली राजी दा अल्लाह पा अहकामातो दा पैगंबर पर तरीकों सर खुशाली राजी पदेशी नु सर खुशाली न राजी पदे सर खो नूर द इंसान टेंशन जियाद शी सूजुन फिक्रून जियाद शी द आखिरत सोच बदी बियल शी द कब्र सोच बदी बियल शी नो पदे म्याश के आज़ादी खुरागले दा खो आज़ादी द पैगंबर और द अल्लाह पाक द किताब और द अहकामात लांदे लांदे रागले दा चे तासु पदे म्याश के अल्लाह और रसूल खफा न कई चरता तासु दासी नाफरमानी न कई च पदे मल्क की कमा खुशाली रागले वदा खुशाली प खफगान बदलनश तो खो खुशाली मनावे दा नूर बेख पौज दर सर और दा अल्लाह साहब चिराशी कना ब्यादा न गुरी चिदाने कमल दे उदा बदमल दे द्रस वर कई 400 के पके लाड़ ओ चु सरा लुंदम सोस ब्या बदा सोच न के तो जिजो खुडेर दीनदार हो मा खो मुंजम को जुमात के नास तुम नो चाजा बरा गजी पके वाले ओड़म मिशकात शरीफ के वाक़या जिक्र कई द बनी इसराइलो और मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह मारिफुल कुरान की ददीज ऐलान दिम जिक्र कई लुइनल लज़ीन कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद पर सूरत मैदाश पदमी सिपारे आखिराने रुको की दा यो वाक़या जिक्र कई ये बनी इसराइल की कौम माने अजाब रात लो जिब्रील अलैहिस्सलाम ताल्लाह फरमाए चिलाण शो पदीद आज़म कवाड़वा
وی جبريل عليه السلام ورته وی چې الله په دې قوم کې یو نیک انسان دی چې د سترګې د رب قدرې نافرمانی ستانه ده کړې، اوس هم ناست دی الله الله کوي. وی الله پاک ورته وی چړمبې ځمکه هم په ده واړوه. دی په جومات کې ناست دی الله الله کوي، بار زما احکامات ماتیږي، بار خلک زما نافرمانیانې کوي، د سره دا سوچ فکر نشته، بس الله الله ته ناست دی. نو د نورو خلکو غم بم کې ګورئ، نور خلک په نارواو نه منې کې، د حرامو نه به یې منې کې، د ګناه نه به یې منې کې، یوازې په خپل ځان نه ده پوره. دا به نه وی چې د هر چا خپل قبر دی چې څوک څه کوي کوي به نه. خلک د غلطو نه منې کول، امر بالمعروف نهي عن المنکر، دا په کار دی. نو الله پاک ته مو تاسو لا دا ملک چې څنګه د برطانیو د هندوانو نه آزاد کړی دی، الله پاک ته مو تاسو د شیطان د جالونو نه هم آزاد کی. الله دې د هر قسمه حرامو نه مونږ آزاد کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله پاک زم صغیره کبیره ګناونه معاف کړي. الله څومره ګناونه زموږ نشي، الله دا ګناونه راته معاف کړي. الله زم په ګناونو دنیا کې پردې واچوي. الله خپل کوم اتفاق او اتحاد مين او محبت پیدا کړي. یا الله قرضداران د قرض خلاص کړي. یا الله زموږ د ملک ته د چې څنګه ازادي د برطانیې او د يهودو نسوارو نه نصیب کړي ده، الله داسې د هر قسمه ګناهونو نه مونږ ته ازادي نصیب کړي. یا الله پاک ته زموږ د ټولو ناراضي شي، الله داسې راضي شي بیا چرې زموږ نه ناراضه مشي. الله دا کم کال د اسلامي چې تیر شو څومره ګناهونه پکې مونږ نشوي، الله ته عفو کلم په مونږ ته راکاږي. او دا اسلامي کال چې نوې کم شروع شو، الله په دې آینده کال کې د نیکو اعمالو توفیق مونږ ته راکړي. الله د بدو اعمالو نه مو ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحبه اجمعین.